بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، نن سبا په مولانا فضل الرحمن سے باندې دا اعتراض کولی شي چې دا د جو بایډن نه مدد غوښتلی دی. نو تاسو دا ویډیو وګورئ، د دې نه پس بیا تاسو سره څو خبرې کوم. ट्रम्प के जाने और जो बाइडन के आने से इस्लामी दुनिया में, खुद अमेरिका में और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से कुछ तब्दीली देखते हैं सर? ट्रम्प की जो सियासत थी या उनके जो रवैये थे या उनके जो इक़दामात थे वो पब्लिक को पसंद नहीं थे। अब जाहिर है जी कि डेमोक्रेट्स से एक तवक्को रखती है अपनी कौम भी और पूरी दुनिया भी। आलमी हालात इस हद तक पेचीदा हो गए हैं कि उस पेचीदा सूरत हाल में जो बाइडन से एक तवक्को रखी जा सकती है कि वो जमहूरी रिवायात की पासदारी करते हुए पूरी दुनिया में अवाम की राय को देखें। डिक्टेटर हमेशा खित्ते को देखता है, उस पर नज़र होती है, लेकिन जमहूरियत पसंद वो अवाम को और उनके मफादात को और उनके ख्वाहिशात को देखता है। तो आज इस वक्त अगर जो बाइडन आए हैं तो वो एक तजर्बाकार सियासतदान हैं। एक तवील ज़माने तक वो सेनेट के रुकन रहे, फिर एक तवील अरसे तक वो नायब सदर रहे, तो उनको हुकूमत करने का और सियासत करने का एक तवील तजर्बा हासिल है और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जब इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है अमेरिका, तो पूरी दुनिया की इंसानियत को फ़ायदा उठाना चाहिए। عزتمندو، تاسو دا ویډیو کتله، په دې کې مولانا صاحب دا خبره کوي چې د امریکای صدر چې کله ټرمپ و، نو د هغې هغه سیاست او اقدامات داسې و چې د هغې نه خلک مطمئن نه وو. نو جو بایډن چې کوم دی دا چونکې په سیاست کې مهارت لري، تجربه لري، د دې د وجې نه چې کوم دی د ده نه امید لرلی شي چې دا د چې کوم دی خلکو ته وګوري او هغه شان چې کوم دی بیا دا کار وکړي. نو مولانا سے خدا نه و چې زه د ده نه مدد غواړم چې ما د حکومت مشر کا، د ده نه زه مدد غواړم چې ما د پاکستان وزیر اعظم کا، زه د ده نه مدد غواړم چې ما د پاکستان چې کوم دی صدر کا. که دا مولانا صاحب ویلي دا ګزو دا میدان، زه به اول نمبر د مولانا فضل الرحمن صاحب پالټي پرېږدم، زه به اول نمبر د مولانا صاحب خلاف کېږم. خو که چېرې تاسو داسې بیان نه وړو چې مولانا صاحب هغه ته ویلي دي یا یې بل چا ته په انټرویو کې ویلي دي چې زه د جو بایډن نه مدد غواړم چې ما دا د پاکستان وزیر اعظم کې، ما د پاکستان صدر کې. که چېرې داسې ستاسو سره ثبوت وي نو بیا صحیح ده، او که داسې نه وي په علماو باندې اسې الزامونه لګوئ نو انشاءالله هیڅکله تاسو به دې الزامونو باندې نشئ کامیابېدلی. تاسو خالص دروغ وایئ، د علما کرامو بې عزتۍ به ستاسو راغستې ده. انشاءالله ستاسو دا دروغ، ستاسو منافقت دجل به چې کوم د دنیا ته ښکاره کېږي. لکه مثال طور باندې د مودي په ځای باندې بل څوک چې کوم دی هغه مشر شي، اوس مودي په کشمیر والو باندې ظلم زیاتی کوي او خلک چې کوم دی وایي یاره دا بل کس چې کوم مشر شو، امید دی چې دا په کشمیر والو باندې دومره ظلم زیاتی نه کوي. نو دین خدا معلومه نشوه زه د دې کس نه مدد غواړم چې یاره ته راشه ته به د کشمیر والو باندې ظلم زیاتی مه کوه. یا د نبی علیه صلات وسلام چې کوم دی بعضې ترګان چې کوم دی داسې د نبی علیه صلات وسلام سره دشمني او ظلم زیاتی به کوو، لکه ابو جهل، ابو لهب وغیره. بل طرف ته ابو طالب دا پخپله مسلمان نه و، د نبی اسلام تره و، خو د نبی علیه صلات وسلام سره دې ډېره همدردي موجود ده. اوس یو سړی وایي چې امید دی چې ابو طالب به د نبی علیه صلات وسلام سره ظلم زیاتی نه کوي. نو اوس به څوک څه وایي چې ما دا ابو طالب نه مدد وغوښتو، هېڅکله داسې نه، دا ما خپل هغه رای ورکړه چې امید دی. نو رای ورکول ځان نه دي او د چا نه مدد وغوښتل ځان نه دي. نو مولانا فضل الرحمن صاحب خپل هغه رای پیش کړه چې امید دی چې داسې به وشي. دا نه چې ای جو بایډن زه ستا نه مدد غواړم، ته زما مدد وکړه، ما د پاکستان مشر کا، ما وزیر اعظم کا، ما صدر کا. نو دا د خلکو هغه دجل او دروغ دی چې الله پاک به د دنیا ته ښکاره کوي. نو الله رب عزت د علماء کرامو د دفاع کولو موږ له توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.